ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه، اسانه وظیفه د هر رنګ حاجت، د هر رنګ مشکل لپاره تاسو ته ښایم. ان شاء الله دا وظیفه تاسو وکړئ، ان شاء الله چې الله تعالی ستاسو حاجات پوره کړي، ستاسو مشکلات اسان کړي. د هر رنګ مشکل لپاره صرف 100 پیرې دا وظیفه د ډیره خاص وظیفه ده او ډیره بهترینه ده. ان شاء الله هر انسان مشکل کې دی، هر انسان پریشانای کې دی. محترمو، په دې پریشانو په دې به صبر کو، ان شاء الله الله تعالی نه بغواړو الله جل شانه به زموږ تاسو مسائل ختموي. ختمولو والا صرف د الله جل شانه ذات دی چې هغه په خپل قدرت کې، په خپل ذات کې تنها دی. څوک سره نه په ذات کې شریک شته او نو سره څوک په صفاتو کې شریک شته، بلکې یو داسې طاقتور ذات ته محترمو چې چاته وغواړي په یو سکند کې حاجت پوره کوي، چاته وغواړي په میاشتو کې ورته پوره کوي. دا د الله تعالی قانون دی محترم مسلمانانو. ولیکن د الله تعالی داسې نومونه او د الله تعالی داسې کلمات محترمو چې موږ ته علماء کرام بیانوي د حاجتونو دپاره، نو ان شاء الله حاجتونه به الله تعالی پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو، نو خویندو مسافر او هغه مسافر به هر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی ټول مسافر خپل کورونو ته خپل بیانو له په خیر عافیت سره راوستلی کی. محترمو، ابل ورځ یو زنانه کمنټ کړی و، یقینا چې هغې یو بهترین کار د هغې حاجت پوره شوی او تاسو به اکثره کمنټونه زما ګورئ. نو ما د درود حاجت د درود دا وظیفه ما اپلوډ کړې، په هغې کې کمنټ پروت دی، تاسو په خپله کتلی شئ. هغه وګورئ چې هغې پکې څه لیکلي دي. هغې پکې دا لیکلي دي: الحمدلله مولانا صاحب یا قاري صاحب یا امیر صاحب چې الله جل شانه زما رشته وکړله. الحمدلله دا هغه برکات دي، هغه دعاګانې دي چې موږ حرم او حرمینو شریفینو کې ستاسو دپاره کړي دي. اوس چونکې الحمدلله موږ خپل کور ته راورسېدو، سفر زموږ په ښکلې طریقې سره پوره شو. کمې دعاګانې، کم نوافل، کمې طوافونه، کمې عمرې چې موږ کړي دي، تاسو ته هم کمې دعاګانې کړي. الله تعالی دې هغه ستاسو په حق قبول یا مقبول وګرځوي. محترم مسلمانان، نو هغه زنانه له ما ډېر وظایف ورکړي، 4-5 وظایف هغې به بار بار ماته چې زما رشته نه کېږي نه کېږي. اول ورځ یې کمنټ وکړو، یقینا زه ډېر زیات خوشحاله وم. زه شکر دی الحمدلله چې الله تعالی زموږ په وظایفو کې داسې تاثیر ږدلی دی چې یو خو وظایف او بل زموږ دعاګانې پسې شاته او ورپسې کوو. نو الحمدلله د هغې زنانه رشته الله تعالی وکړه. نو ستاسو به هم الله تعالی حاجات ان شاء الله ضرور پوره کړي، ځکه چې دې وظیفو پسې شاته ډېر زیات محنت پروت دی، دې وظیفو پسې شاته ډېرې دعاګانې پرتې دي. نو دا به خامخا الله تعالی پوره کړي. تاسو به نور وظایف هم کوئ، خو شاید چې تاسو ته به څوک دعا نه کوي او کوي به هم درته ان شاء الله ټول مسلمانان به یادوي، خو زه تاسو ته ډېره خصوصي دعاګانې کوم چې الله تعالی زما کتونکو اورېدونکو ته د دنیا او د آخرت ډېرې خوشحالۍ ورکړي، د دنیا او د آخرت ډېرې ورته کامیابی ورکړي او حاجتونه یې پوره کړي. نو نن چې کومه وظیفه ده، یا رحمانو اغثني، دا وظیفه د محترم مسلمانانو دا خاص ورد دی. دا به داسې کار کوئ، طریقه یې دا ده چې سهار مونږ نفس به تاسو 100 پیرې دا وایي: یا رحمانو اغثني، یا رحمانو اغثني، 100 پیرې سهار مونږ نفس، او 100 پیرې د ماښام د مونږ نفس: یا رحمانو اغثني، یا رحمانو اغثني. مخکې وروسته ته یو پیره درود ابراهیمي وایي. کم درود چې کم درود مونږ مانځه کې وایي: اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود شریف ته مخکې وایي یو پیره او وروسته هم یو پیره. سهار مونږ نفس 100 وارې، ماښام مونږ نفس 100 وارې. ان شاء الله دا وظیفه شروع کړئ محترم مسلمانانو، یقین سره، اخلاص، مینه، شوق سره، او ان شاء الله تاسو حاجات په الله جل شانه پوره کړي. الله تعالی پوره کولو والا ذات دی، الله تعالی غنی ذات دی. محترم، الله تعالی په یو سکند کې حاجتونه پوره کولی شي، لیکن انسان د ګوري چې د مانه غواړي کو نه. نو دغه رنګې موږ سره ډېر خلک رابطې کوي، موږ د دعاګانې هم کوو، وظایف هم وله ورکوو. نو ستاسو دپاره به ان شاء الله دعاګانې هم کوو، وظایف هم درکوو. چونکې میلمانه ډېر زر راځي، نو دې وجې نه وظایف موږ اپلوډ نه کړو، لهذا تاسو دا وظیفه ان شاء الله خامخا وکړئ. الله تعالی مو خوش